نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی بیلماز سړی ته په قبر کې اول عذاب داده چې په د باندې به قبر راتنګ شي، قبر به پس شي راجوخ به شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حتی تختلف اضلاعه، تر دې چې د پختۍ دا چجې به په یو بل کې ورننوځي. یو بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې مثال پیش کوو، د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وي د بیلمازه سړي باندې چې دا قبر راجوخ شي د ده دا پختۍ دا چجې به په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې په یو بل کې ورغلې. الله دې پناه راکړي. نو بیلمازه سړي باندې به قبر تنګېږي، قبر به پې څه کېږي؟ تنګېږي. او دویم قبر کې چې کوم عذاب میلاویږي بیلمازه سړي ته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والثانیة یوقد علیه القبر نارا فیتقلب علی الجمر لیلا ونهارا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په قبر کې به دته اور بل کړی شي، بیلمازه سړي ته به په قبر کې اور بل کړی شي. حتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فیتقلب علی الجمر لیلا ونهارا، شپه ورځ به دی په سروټ کو اوړي او راوړي. په قبر کې به دته د جهنم بستره خوره کړی شي، بیلمازه سړي ته به په قبر کې د جهنم بستره خوره کړی شي او د جهنم د طرف نه به دته یو کړکۍ کولی شي، په هغې کې به ورته د جهنم دا بدبوی او دا لوګي راځي دته. الله دې تې فنا راکړي. نو د بیلمازه سړي قبر به د څه نه ډک وي؟ د اور نه. د بیلمازه سړي قبر به د څه نه ډک وي؟ د اور نه. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی بیلمازه سړی چې په قبر کې دته چې کوم عذاب میلاویږي هغه دا دی چې